الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فدي مباركة میاشتې د تراویح کې د ختم قرآن د نعمت موږ تاسو ته نصیب انسان ته د نیکۍ توفیق چې ملاویږي دا یو لوی نعمت دی. حضرت عبدالله ابن بصر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو اعرابي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه تپوس وکړو من خیر الناس په خلکو کې د ټولو نه غوره څوک دي؟ حضور صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل من طال عمره وحسن عمله چاله چې خدای پاک ډېر عمر ورکړي او بیا ورته پکې د نیکۍ توفیق ورکړي د نیکو اعمالو توفیق یې ورته پکې ورکړي ښه اعمال یې پکې وکړو دا د ټولو نه غوره کس نو د نیکۍ توفیق میلاوېدو دا د الله تعالی یو ډېر لوی نعمت دی او الله تعالی موږ ته تاسو ته دا لوی نعمت په دې مبارکه میاشت کې د روژې مبارکه میاشت ده. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی وایي چې د روژې په ورځ او شپه کې یوه دعا ضرور قبلوي او بل د ختم قرآن وکړه ودې بارک امام بهقي باب قیم کړی دی عند ختم القرآن دعوة مستجابة چې د ختم قرآن په موقع باندې دعاګانې چې هغه قبلېږي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي تمام محترم نو هغه قرآن چې هغه په تراویح کې د هغې ختم دا سنت مؤکده دی نو هغه موږ تاسو الله تعالی ادا او د قرآن او د روژې ترمنځ یو ډېر لوی مناسبت دی تمام محترم ځکه قرآن کې الله تعالی فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا قرآن چې الله تعالی نازل کړی دی نو د رمضان المبارک په میاشت کې نازل کړی دی. علما فرمایي د دې نزول په دې میاشت کې ځکه شوی دی چې د دې میاشتې او د قرآن یو بل سره یو ډېر نږدې مناسبت دی. ځکه فرمایي حضرت جبریل امین په رمضان کې راتلو او سوره قرآن کریم چې نازل شوی نو حضور صلی الله علیه وسلم سره د هغې دور كان جبريل يعارضه القرآن يعني جبريل امین راغی حضور صلی الله علیه وسلم ته قرآن وایي بیا هغه قرآن ورته حضرت حضور صلی الله علیه و وسلم په هر رمضان کې راځي. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله د حضور صلی الله علیه و وسلم وفات نږدې شو ایمان یې وفرمایي چې عائشہ زما د وفات وخت نږدې دی ما ته تاسو کې چې حضور صلی الله علیه و وسلم ولې څه ویل وی فرمایي چې جبرئیل امین هر کال راځي په رمضان المبارک کې ما سره د قرآن دور کې دا ځای چې راغلی ما سره د قرآن د دور کې دی نه معلومیږي دا چې زما وخت را نږدې دی زما وقت کم دی او وفات په هغه ډېر نږدې دی. تمام محترم او حضور صلی الله علیه وسلم په روژه کې ودرېد الله تعالی احیا علیه شد میزره واحیا لیله شپه ورنوله یا روژې میاشت راغله نو خپله د استراحت بیا راغونډه کړله بیا به خوب د شپې نه شپه ورنوله الله تعالی ته ولاړو او بقیه لوی قیامونه به یې کول د قرآن تلاوت یې وکړو. فرمایي چې کله به د قرآن تلاوت کوو داسې به ژړل چې د دې سینې نه به اواز راځي. روایت کې راځي عزیز كعزیز المرجل ولزوجه عزیز كعزیز المرجل داسې اواز به د سینې نه راتلو لکه دا خوږې دا کټوی چې کله سوځي او کوټکېږي د اوبو ته کوټکېږي د هغې نه څنګه اواز راځي نو داسې اواز د حضور صلی الله علیه وسلم د سینې نه راتلو داسې به هغې ژړل او په داسې غور او توجه سره د حضور سره په هغې د قرآن نه تلاوت کو او هغې ته به یې توجه کوله. زمان محترمو د حضور صلی الله علیه وسلم نه وروسته د هغه صحابه هم دغه حال حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک راځي چې کله ودرېدو نو لا یملک دموعه بیا به قرآن به شروع کړو بیا به خپل اوښکو باندې اختیار نه اوښکې به بې اختیاره د زړه باندې او حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه هره ورځ به په رمضان المبارک یو قرآن ختموي او حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارک راځي چې هغې به روزانه یو قرآن ختموي او
امام مالک رحم الله بارک راځي چې کله به رمضان المبارک میاشت راغله نو هغه وایي چې هذا شهر القرآن دا د رمضان میاشت ده دا د قرآن میاشت ده د احادیث درسونه او نور سوره مشغلي چې هغه ټول پرېښودل او په قرآن کریم کې ولګي امام ابو حنیفه رحم الله کوم چې زموږ استاد امام دی ډېر لوی امام تشهیر امام اعظم ورته ویل کېږي هغه په روژه کې یو ختم د شپې کوو یو ختم د ورځې کوو او یو ختم د تراویح کې کوو 61 ختمونه به هغه په روژه کې کوو امام محترم امام شافعي رحم الله کوم د فقه یو ډېر لوی امام تیر شوی دی هغه به 70 ختمونه په روژه کې کوي دا رمضان د میاشت ده دا د قرآن میاشت ده علما فرمایي چې نبی د رمضان میاشت دوه نومونه ورکړي یو ورته ورکړي شهر القرآن چې دا د قرآن میاشت ده او یو بل نوم ورکړي شهر الغفران چې دا د مغفرت میاشت هم د دې کې الله تعالی د انسانانو مغفرت او زما محترم مختلف احادیث دي او چې هغه احادیث ته موږ تاسو نظر وکړو او د هغه خلاصه موږ وګورو د هغه خلاصه دا معلومي چې دا میاشت دا د مغفرت میاشت ده په دې کې الله تعالی خپل رحمت چې هغه را برسېره کړي او غواړي چې په طریقه او په زبانه د خلکو مغفرت وکړي بس دا غواړي یو دهاتي میلې ته تللی نو علومي ځل میلې ته تللی نو هغه د چاچي موزیک کې څه چې کوم دراري کله ورته میلې کې څو دې میلې خو څه مقصد نه وو زما جیب په کې کټ شو دا هغه د میلې مقصد دا ښکارېدو چې دا میلې نه شي د دې لپاره چې زما په کې جیب کټ زما محترم دا رمضان المبارک میاشت دا الله تعالی راوست دې لپاره چې زموږ تاسو مغفرت وکړي ځکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چې د رمضان المبارک دا روزي د ثواب په نیت باندې ونیسلې او په اخلاص باندې ونیسلې او صحیح روزي ونیسلې نو محترم فرمایي غفر له ما تقدم من ذنبه اذا هغه ټول ګناهونه الله تعالی معاف کړي بیا فرمایي من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او څوک چې د دې په شپو کې په تراویح کې ودرېدو الله جل جلاله ته فرمایي د ثواب په نیت سره او په اخلاص سره فرمایي الله تعالی د هغه ټول ګناهونه معاف کړي کوم روایت چې ګوري په هغه کې د مغفرت خبره ده کوم روایت چې ګوري د مغفرت خبره ده فرمایي وجا چې په روزدار باندې روزه ما کړه الله تعالی د اجر او ثواب ورکړي لکه څوره چې د کس روزه نیولې د ثواب دی دغه الله تعالی هغه ثواب ورکړي او چې د خپل ماته نه فرمایي بوج کم کو د خپل نوکران نه بوج کم کو الله تعالی او مغفرت ورکړي الله دې مو وکړي او د افطارې په وخت کې الله تعالی موږ تاسو له بلین چې راکړي دا ولې ځان له دولي کې څه غواړي الله تعالی له قبلي یو غواړي زمانه په دې وخت کې تاسو دعاګانې قبلونه د آخرت دعا چې نه غواړي د مغفرت دعا خو درنه باغټي باندې قبلونه او که دنیا متعلق کړه سوال کوي نو هغه د تاسو مصلحت خبر چې آیا تاسو ډېر په کې شته قبول کوم او قبول نه او قبلي خو بیا نو ځکه چې الله تعالی اخر ته پریږي نو چې کوم روایت موږ تاسو ګورو د مغفرت خبره ده نو الله تعالی غواړي چې په دې میاشت کې د خپل بندګانو مغفرت وکړي بس باندې زموږ تاسو مغفرت وکړي نو محترم ځکه چې الله تعالی خپل رحمت دوره راغلی کړی دی او بیا هم یو انسان د خپل مغفرت لپاره یو بهانه هم اختیاري هغه یو بهانه چې نبی علیه السلام ورته یا د بل روزه ماتول یا بل خیر او خیرات ورکول یا دوره یو عمل کول چې کوم په حدیث کې راغلي دوه احادیث کې ذکر رحم الله ذکر کړی دوه بهانه ذکر کړی دي چې الله تعالی مختلف بهانه کوي چې تاسو زمات او کله هغه باوجود موږ او تاسو د الله تعالی مغفرت کوو او هغه موږ او تاسو نه اختیار بیا لازمي خبره ده غصه به ورځي غضب به ورځي چې غصه ورځي بیا موږ تاسو په فضایل اعمال کې حدیث ویلي دي الله تعالی حضور صلی الله علیه وسلم دې منبر ته خطو د معراج په لومړی پړی چې خپل کې خو د امین وي چې په دې مخکې کې خو د بیا امین وي او چې په دې مخکې کې خو د بیا امین وي چې کله راغوسو صحابه ته تاسو کې حضور صلی الله علیه وسلم نن خو ما تاسو نه داسې عمل ولیدو چې داسې عمل موږ مخکې شرط نه ولیدل حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زه اول سره دا ختمه جبرئیل امین راغی خیره کړو چې هغه کس چې په چا خپل والدین دواړه یا یو د هغینه هغه په ګډوالي کې اومنته او ځان دې جنت ته ولرسو مغفرت دې خپل ورو کو نیدا سره تباہ او برباد او چې کله په دغه باندې خپل کې خدای بیا فرمایي چې کله زمانو واغستل شي محمد صلی الله علیه وسلم نو واغستل او په تاسو څو درې څه کو نه وایي هغه سره دې هلاک شي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي ما بي امين او درې مې فرمایي چې هغه انسان چې په هغه باندې د رمضان المبارک دا روزي راشي او په دې رجوع کې هغه الله تعالی باندې خپل مغفرت وکړي زمام محترم د تباد شي او برباد شي او هلاک شي چې العالمین هيرا او حضور صلی الله علیه و وسلم په امين او محترم هغه هستی چې کوم د خپل امت لپاره سره وخت کې کړی دي کوم چې په خپل امت باندې ډېر انتها
انتهایی مهربانه دی هغه زموږ او تاسو لپاره چې جبرائیل امین دغه کې وغږ امین وجه څه ده وجه همدغه ده چې الله تعالی په دې میاشت کې په مختلفو بهانو انسانان معاف کړي مختلفې بهانې مختلف رحمتونه را برسېره کړي دي او چې بیا هم موږ هغه بهانې نه اختیار هغه روایت باندې عمل نه کړو او موږ ځان په الله تعالی باندې نه وکړو د دې مطلب دا دی چې زموږ شقي او بدبخته بل نشته چې شقي او بدبخته شي نو بیا به خامخا د جبرائیل امین په خیرو کې راځي او د حضور صلی الله علیه وسلم په امینو کې راځي محترم ور روایت کې راځي فرمایي روزه او قرآن دا ډول چې دي دا د خپل روزه چې دا د روزدار لپاره به سفارش شي د قیامت پر ورځ او قرآن چې دا د حامل قرآن لپاره د قیامت پر ورځ سفارش شي او دا سفارش په دې چې ټول سفارش په مونږ شي عبد الله بن عمر رضی الله عنه روایت کې فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد چې دا روزه او دا قرآن دا به خپل بنده لپاره شفاعت کوي روزه به څه وي روزه به قال الصوم يا ربي اني منعته الطعام والشهوات بالنهار چې دا روزه دې ما د خوراک سکات نه منع کړې د دې شهوات نه دې ما منع کړې چې د سړو مختل فسخت ګرمه کې ولته وګ پرتی وي یاسو زړه مختل خواهش به وخته خو ما منع کړې نه الله هغه کنه ریلاکس کړي او بشک فعلی فی چې د مبارک زمانه سفارش چې هغه قبول کړي دغه رنګ قرآن بوته فرمایي بمنعته النوم بالليل تشبيه بما ولاړو پروژه کې بما خوب نه منې کړو لهذا بشک فعلی فی د مبارک زمانه سفارش قبول کړي ويشفعان المرء فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ويشفعان شدید ډول سفارش چې دا قبلي د روزي سفارش کوم قبلي او د قرآن د سفارش کوم قبلي زمان محترم موږ تاسو باندې الله تعالی دامیاش په خبره ده موږ ورته الله تعالی رسول او دا زموږ لپاره یو ډېر لوی نعمت دی ځکه چې حضور صلی الله علیه و سلم مکان عمر رجب ته ورسېدو دعا به کوله اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان زموږ په شعبان او په رجب کې برکت واچي او موږ د رمضان المبارک ته ورسېدو ان دا برکات او دا انوارات او د دې کوم رحمتونه چې الله دې ته موږ ورسېدو موږ تاسو ورته الله تعالی رسول او اسنه چې دا زموږ نه راشي چې په دې کې موږ تاسو خپل مغفرت وکړو اوس هم دعا شریفه دي یو 10 دعا شریفه دي د مغفرت 10 فاتحه ده او د عتق من النار النور من ازاله 10 فاتحه ده چې موږ تاسو په دې کې خپل مغفرت وکړو دا روزي دا موږ په داسې طریقه باندې ونیسو چې دا زموږ لپاره د مغفرت او د بخشش هغه ذریعہ جوړ شي زموږ لپاره د سفارش هغه ذریعہ جوړ شي او د قرآن تلاوت په دې کې موږ دعا وکړو خپل هغه ژوندۍ خپل معاملات وروسته وړاندې د معاملات ختمېږي نه قرآن الله تعالی فرمایي چې دا یولس میاشتې چې دي دا یولس میاشتې خپل کار روزګار کوه دا یو میاشت دې لپاره درکړې ده ځکه خو فرمایي چې خپل ماتحتونه او خپل نوکرانو نه بوج کم کړو الله تعالی د هغه مغفرت کوي ځکه چې هغه عبادت کوي دا میاشت عبادت ده چې موږ او تاسو خپل کارونو کې داسې کمې راولو چې کوم کارونه نه کیږي خدای الله خبره ده او چې نور موږ خپل معاملاتو کې کمې راولو او د خپل بقایي وخت چې کوم پروژه کې روان دي دا موږ قرآن لورو د قرآن کریم تلاوت لورو نفلونه لورو تمام محترم ځای باندې ختمونه شروع دي بیا بل ځای ته ختم دي بل ځای کې ختم وکړو نو چې دا میاشت زمونه دغسې لاړه نه شي چې موږ او تاسو شقي او بدبخته پاتې نه شو چې موږ د الله تعالی په رحمتونو کې راشو الله تعالی موږ ته خپل رحمتونه نصیب کړي نو تمام محترم دا میاشت چې بلې کې موږ خپل مغفرت هغه په الله تعالی باندې وکړو الله تعالی موږ او تاسو له عمل کولی توفیق راکړي